بیا ختمیږي. د دې هر څه بدل باخلو، د دې هر څه انتقام باخلو. یو ورځ به راځي چې دا توره شپه به سبا کېږي او د تحریک انصاف حکومت به راځي او ان شاء الله تعالی دغه افسران، دغه پولیس والا، دغه پولیس اهلکار چا چې غیر آئینی اقدامات کړي دي، چا چې غیر آئینی طریقې سره د تحریک انصاف کریک ډاون کړی دی، د تحریک انصاف ورکرې چې کومه دی په اذیت کې مبتلا کړی دی، د دې حساب به کېږي. ډسټرکټ انتظامیې ته وایم چې د ضلع مومن د پاکستان تحریک انصاف سره نور هم داسې پوینټس دي چې کېدای شي دغه طرف ته تحریک انصاف ورکران سوچ وکړي چې په هغې کې پولیو بایکاټ هم دی په دې ضلع کې، یا مطلب دا دی چې که چېرته د تحریک انصاف په جنډه باندې پابندي ده نو د خفګان نه موږ په دې ضلع مومن کې د تورو جنډو یو کمپین د هغې آغاز هم کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله موږ ستا عبادت کوو، د تا نه مدد غواړو. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په موجوده وخت کې په هره ضلع کې چې کومه ډسټرکټ انتظامیه ده، ضلعي انتظامیه یا هلته چې کوم پولیس دی، د پولیس کوم کار دی چې امن و امان برقرار ساتل او په علاقه کې مطلب کوم چوری، غلا، ډاکه د دې روکتام کول او دغه حساب له د ډسټرکټ اډمنسټریشن انتظامی چې کوم کار دی، نو په دې وخت کې په ټوله صوبه کې، یوازې ضلع مومن خبره نه کوم، په ټوله صوبه کې چې کومه دی انتظامی او پولیس خپل کار پرېښی دی. یو کار کوي چې د تحریک انصاف ورکر پسې لګیا شوي دي، د تحریک انصاف ایم این ای ایم پی ای پسې لګیا شوي دي، د تحریک انصاف تنظیمي ملګرو پسې لګیا شوي دي او یو کریک ډاون یې شروع کړی دی د ظلم، د جبر، د بربریت. مطلب دا دی چې هغه یو انتها ته یې دا رسولي دي. په موجوده وخت کې که موږ د ډسټرکټ انتظامي خبره کوو نو زه به تاسو سره دوه درې خبرې شیر کوم او بیا به د پاکستان تحریک انصاف آینده لایحه عمل چې کومه دی موږ په هغې باندې ورکوو. څو موده وړاندې چې کومه دی دلته باب مومن سره یو بورډ لګېدلی دی، ساین بورډ، چې په هغې باندې د پاکستان تحریک انصاف فلیکس موږ لګولی وو چې په هغې باندې د عمران خان تصویر و، زما تصویر و، پې دغه حساب له د پاکستان تحریک انصاف جنډه وه پې. اسسټنټ کمشنر لوور مومن بذات خود راغلی دی او هغه چې کوم بورډ دی، ساین بورډ، د هغې نه یې هغه فلیکس را لرې کړی دی او هلته چې کوم پولیس اهلکار دي نو هغوی ته یې دا ویلي دي چې د نن نه پس به په دې ساین بورډ باندې د تحریک انصاف فلیکس څوک نه لګوي. زموږ د ورکرانو په منځ کې ډېره بېچیني وه، غم و غوسه وه، خو چونکې موږ مشري کوله د پاکستان تحریک